بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. زما عزتمندو، دلته په تور ورسک محله ببر د عیدګاه سره خواته نږدې د ډنډ د عیدګاه سره نږدې دلته زمونږ هغه پرایویټ سکول دی، سکالر هاوس سکول سیسټم. په دې کې مونږ د دراسات دینیو چې کوم کورس وفاق المدارس هغه وضع کړی دی، د دغې کورس اراده مو پکې کړې ده. انشاءالله د 8 تاریخ نه د 8 مئی نه به د هغې اسباق باقاعده شروع کوو. فی الحال د هغې داخلي هغه شروع دي. تاسو ټولو هغه څومره تعلیم یافته طبقه چې زمونږ ده، که هغه ډاکټران دي، که هغه انجینیران دي، که هغه وکیلان حضرات دي، که هغه د سکولونو د سرکاري یا د پرایویټ سکولونو اساتذه کرام دي، یا نور مختلف شعبو سره د هغوی تعلق دی او باقاعده هغوی اوس خپل اوقات مدرسې ته نشي ورکولی، نو د هغوی دپاره دا یو ښکلې موقع ده، یو نادر موقع ده چې د خپل دین، د قرآن پاک، د احادیثو مبارکو، د فقه د هغې بنیادي خبرې، بنیادي مسایل هغه په دې کې زده کیږي. په دې کې عام طور یو د قرآن پاک ترجمه، مختصر تفسیر دا پکې پړاویږي. دا 2 کاله کورس دی، نو په دې اول کال کې د سوره یونس نه تر سوره عنکبوت پورې ترجمه وي، او احادیثو په باب کې یو کتاب دی معارف الحدیث، نو د دغې بیا 2م، 3م او 4م نمبر جلد دا په دې یو کال کې پړاویږي. او دغه شانتې د فقه په باب کې 2 کتابونه دي، یو تعلیم الاسلام او یو بهشت زیور. تعلیم الاسلام وړه رساله ده، دا پکې ټول پړاویږي په دې اول کال، او بهشت زیور چې دی نو دا بیا غټ کتاب دی، د هغې 2م، 3م او 4م جلد په دې اول کال باندې پړاویږي. پکې دغه رنګې ګریمر چې څومره دی، صرف، نحوه، د ګریمر کې زمونږ دا 2 غټ فنون دي، یو صرف او یو نحوه. د دې مختصرې هغه رسالې دي، علم الصرف، علم النحوه. علم الصرف بیا 2 جلد دی، اول جلد او 2م جلد. دغه دواړه په دې کال کې به انشاءالله چې پړاو خوبی. او علم النحوه چې ده نو دا یو جلد دی، هغه به وي په دې ټول کال کې. دغه رنګې هغه د 13مې سپارې د اخیري پاو چې دی، د اخیري ربع چې ده، نو دا به په دې کې په حفظ باندې د دې حفظ وي، دا به یادول پکې هم وي. د دې نه علاوه د عقایدو په باره کې به هم په دې کې مختصر یو کتاب دی، عقیده طحاویه، دا به پکې انشاءالله چې ږدو او دا به پکې هم پړاوو. د دې نه علاوه بل مختلف شبهات هر چاته راځي، خصوصا زمونږ چې کوم تعلیم یافته طبقه ده او ښه کولو ذهن لري، کولو هغه یو چلیدلی عقل لري، یو ذهن لري، دماغ رسی څیزونو ته، نو هغوی ته مختلف قسمه شبهات هغه پیښیږي. نو د دغې شبهاتو د هغې هغه تشخیص کول، هغه رایستل، بیا د هغې علاج کول، د هغې هغه رفع کول هغې شبهاتو لره، نو انشاءالله چې په دغې باندې به پکې هم محنت کوو، کار به پکې کوو. د دغې په باره کې بیا یو کتاب دی انتباهات مفیده، نو هغه کتاب به پکې هم باقاعده به یې پکې پړاوو. او دغې کې چې څومره شبهات د قرآن پاک متعلق، د احادیثو یا د فقه، د تقلید، د فرشتو، د جناتو، د تقدیر، د ختم نبوت، یا د نور مختلف زمونږ چې کوم عقاید دي یا کوم څه اعمال دي، د هغې متعلق څه شبهې راځي، هغه ټولې په دې کې ذکر شوي دي.
نو انشاءالله چې هغه به هم په دې کورس کې په دې کې به هغه پړاو نو زموږ تاسو ټولو ته دعوت دی چې د دې موقع نه ټول فایده واخلو او په دې کې هغه خپل شریکت دا پکې یقیني کو د 8 تاریخ پورې ضرور خپل داخله هغه یقیني کوي چې څوک داخله کوي بیا اسباق او اوقات چې دي نو هغه اوقات به بیا ستاسو په مشوره باندې توی کیږي چې کوم اکثرو ملګرو ته کوم اوقات فارغ وو نو کوشش وکړو چې په هغې اوقاتو کې هغه د خپل اسباق جاري وساتو بعضې ملازمین داسې وي چې هغوی د ورځې بالکل نه وي وزګار د مازدیګر نه وروستو یا د ماښام نه وروستو وزګارېږي نو د هغې ملازمینو رعایت به پکې هم ساتو چې کوم ټیم ټولو ته هغه فارغ وي نو په هغه ټیم کې به انشاءالله چې خپل اسباق هغه سرته رسوو هغه به بیا وایو الله تعالی مو خوشحاله کا او تاسو ټولو ته په دې کې دعوت دی چې چاته هم زموږ دا اواز وررسي د 8 تاریخ نه مخکې خپله داخله په دې کې یقیني کوي او په دې کې خپل داخله هغه واخلئ جزاکم الله الله تعالی دې ټولو له دواړو جهانو خیرونه برکتونه نصیب کړي